علیکم. زما میډیا والا له زه راغلیم، زما دوی ته دا ریکویسټ دی، درخواست مې دی ورته چې زما زوی غوالی ګیا راوړله، خارښ پې ولګېده، پلار یې بیمار دی. هغه لاړه، هغه ته یې ویې چې ورشه انجکشن ووهه. سعید له لاړه، یو مرتضی زوی دی، رضا نوم یې دی، د سعید د زوی ذوالقرنین نوم دی. هغوی ورته نالبین انجکشن او ګریوینیټ دا شروع کړلې. بیا چې به هغه راغی، د هغه عادت جوړ شو، هغه ستنې به یې وهلې، د ډېرې د ډرګ دغه نه به یې راوړې میډیکوز نه او وهلې به یې. هغه پې راوخته. بیا چې مونږ پی شو، مونږ خواجه یونس خوشحال میډیکل کمپلیکس ته بوته. هغوی وله ټیسټونه میسټونه وکړل. هغوی بیا اډمیټ که بابوګړی هسپتال کې، اوس هم اډمیټ دی، په 9 تاریخ هم داخل کړی دی. هغوی وی چې دا خو په دې ستنو راوختی دی. مونږ ډېر زیات خفه شو. مونږ چې زمونږ په شوقدر زوړ کندي کې دا لوبه شروع ده، ستنې پکې وخي. ډاکټر مونږ ته وویل چې دا کیبینونه یې کلو کړي دي، دوی سره څه فارمیسۍ شته، لیسنس یې ورسره شته، سندونه ورسره شته، په دوی دغه وروکشي شي. بیا زمونږ د هغې نه پس ډي پي او ته، ډیچو ته، ډرګ انسپکټرانو ته، اس اس پي ته، ټولو ته دا درخواست دی چې په دې د څه مخنیوی وشي، راتلونکی نسل تباه کېږي. زما زوی یوازې نه، زه د ټولو دپاره روت یم. ډاکټر چې کومې خبرې وکړي، ته تنظیم والا له لاړ شه، میډیا والا، ورځ دوه کې به زما زوی له میډیا والا بوځي، دا بیان به ته اخلي. خو دا خبره زمونږ خوښه نه ده چې دا کلي کې دا چلونه کېږي. نو په دې باندې تاسو زر تر زره غور وکړئ. دا نه ده چې دوی د پتلونونه واچوي، وردی دې واچوي او قصابان دې رونیسي، ریړو والا